الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقولوا للناس حسنا وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما ډیر قابل قدر ډیرو غیرتمندو مسلمانانو حاضرینو سامعینو تیر جمعه د احادیثو د قرآن مجید پر رڼا کې د منافق علامات ذکر شوي په منافق کې کم علامات دي سلور خصلتونه سلور علامتونه دا د منافق ذکر شوي نانې جمعه ان شاء الله العزیز دا د خپل اخلاق او فائدې او د بد اخلاقۍ او د بدتمیزۍ د بد زبانۍ د هغې نقصانات ان شاء الله العزیز ذکر کو محترم وړومبۍ خبره دا ده چې بد اخلاق او بد اخلاقی وایي څه ته بد اخلاقی څه ته وایي د دې تعریف علامه جرجانی رحمه الله داسې کړی دی وی دا بد اخلاقی عبارت دی د نفس د هغې هیئت راسخه نه چې د هغې په وجه باندې د انسان نه قبیح اعمال بیکاره اعمال دا ډیر په اسانتیا سره بغیر د سوچ او سمجھ نه بغیر د فکر نه دیو ته مخکې نه د سوچ نه کړي د دنا صادریږي نه دنا ښکارا کیږي چې کله انسان بد اخلاق شي د دنا قبیح او بیکار اعمال بغیر د سوچ نه
بغیر د څه فکر نه، بغیر د څه منصوبه بندۍ نه د نه بیکاره خبرې د خولې نه وځي، د ده لاسو خپو نه د ده بدن نه بیکاره اعمال صادریږي، ښکاره کیږي. محترم الله رب العزت قرآن مجید کی فرمائی چھ خلقو قولوا للناس حسنا، اے د مومنانو مسلمانانو تاسو د خلکو سره ښکلې خبرې کوئ، د چا سره چې خبرې کوئ نو خو ښکلې مزیدارې خبرې کوئ، د اخلاق په دایره کې دننه خبرې کوئ، د چا بدتمیزي مه کوئ، د چا بے اکرامي مه کوئ، د چا سپکاوی مه کوئ. قرآن مجید کی صورت حجرات کے اللہ رب العزت فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے دی ایمان خاوندانو، موتاتا خطاب دی فرمائی اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، دا مناسب ندی چی یو قوم دا بل قوم تمسخر کی یعنی اسپکاویو کی، عسا ان یکونو خیرا منهم، دا خای دا چی داغه دا پارا بکیدی شی اغا بہتری، دا ما استان با اغا قوم بہتری کم دا کم قوم چی ما اتاس پکاوی کو، مونگے اسپک گنو، مونگے بیزتی کو، اب دا ما استان زیاد دا اللہ پنیز باندے عزتنا کی. بیا محترم قرآن مجید کے اللہ پاک فرمائی ولا نساء من نساء، او ندی یو زنانا د بل زنانا سپکاوی کوي، سپک دی و د ګوري، د دې کپڑے کمزوری دی، پیزار زاړه دی، یا دغه رنګي په بدن کې نور څه نقصونه دي الله پیدا کړي دي، د هغه سپکاوی نه دی پکار. یو بل سپکاوی مه کوئ، اوس کس غریب دی د هغه د غربت د وجې نه، د غریبۍ د وجې نه د هغه سپکاوی نه دی پکار. یو کس لنډ دی هغه ته چیت ویل یا لیشتینک ویل یا داسې نور الفاظ چې هغه مناسب نه دي، دا نه دي ویل پکار، سپکاوی دی. بیا الله رب فرمایي کیدی شي دا زنانه د چا چې ته سپکاوی کې یا دا کم قوم و کم انسان تی چې سپک ګڼي دا د الله په نسبت باندې ډېر لوی مقام والی، کیدی ستان هغه ښیي. بیا الله رب العزت فرمایي ولا تلمزوا انفسکم، او په خلکو باندې عیب مه لګوئ. یو کار دی لیدلی نه دی ته پته نشته نو په چا باندې عیب مه لګوه، په چا باندې تور مه لګوه. مونږ خلک ناسو که نارینه دي که زنانه دي د خلکو سپکاوی هم کوو، په خلکو باندې عیبونه هم لګو. کوشش مدای چې مونږ کوشش وکړو چې د چا څه کمزوري راشي چې هغه مونږ بیان کړو. چا کې څه قسمه کمزوري ده دا الله پاک پیدا کړې، دا کمزورۍ نه دي بیانول پکار. په چا کې څه کمزوري ده، په چا کې څه نقص دی، هغه نقص نه دي بیانول پکار. د چا سپکاوی نه دی پکار. ځکه ما او تا چا سپکاوي وکړو نو الله رب العزت ما او تا دې عمل نه منع کړو، دا عمل مه کوه. مؤمنانو له داسې نه دي پکار. بیا الله فرمایي ولا تنابزوا بالالقاب، او د خلکو نومونه مه خرابوئ، خلکو ته خراب نومونه مه وایئ. چا چې کم نوم دی هغه ته ښکلي نوم وایه. مور پلار ولا یو نوم کې خو دی هغه نوم ورته ښکلي وایه. که مشر دی د مشرۍ د وجې نه کاکا ماما وی، چاچی وی، مامی وی، ابی وی، خیر دی. خو د دې نه علاوه د چا سپکاوی نه دی پکار، داسې نوم خرابول نه دی پکار. الله فرمایي بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان دی راوړی دی مسلمان شوی، د دې نه پس دا ډېره لویه ګناه چې چا نوم خراب کړي. مونږ پښتنو کې بعضې عادت دی ښکلي نوم مونږ خراب کړو. محمد عثمان نامه مونږ ته عثماني وایو، ښکلي نوم دا خرابول نه دي پکار. هر نوم پوره ویل پکار دی، دې سره مینه محبت سیوا کیږي.
د چا چې کوم نوم دی هغه ته ښکلي نوم ووایه، د مشرۍ لحاظ یې وساته، د علمیت لحاظ یې وساته، حافظ دی د هغه د حفظ لحاظ وساته. که ستا ډېر ملګری دی چې حافظ دی عالم دی هغه ته نوم نه ویل پکار. ادب دا دی، جایز دی چې دوی ورته ووایي، خو اکثر خلک وایي یاره دا زموږ سره ماشوم لوی شوی دی، مفتی صاحب دی اوس زموږ سره ماشوم لوی شوی دی، نشته ورته نوم وایي. تا سره ماشوم لوی شوی دی چې الله کوم مقام ورکړی دا مقام یې تاسو نه دی درکړی. د دې مقام قدر او احترام وکړه. بهرحال محترمو عرض مې دا کو چې الله رب العزت ارشاد فرمایي وقولوا للناس حسنا، د خلکو سره ښکلي اخلاقو سره خبرې کوي. په ښکلو اخلاقو خبرې کوي، د چا سره بد اخلاقي او بد زباني مه کوي. او جناب نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم ارشاد فرمایي لا يدخل الجنة، جنت ته به نه داخلېږي آکس جوازو، آکس چې هغه بد اخلاقه دی. بد اخلاقه کس محدثین فرمایي سخت خویه کس، کم کس چې خوی سخت دی، سخت طبیعت دی، سخت طبیعت کس به جنت ته نه داخلېږي. وللجعزري، او بل آکس چې هغه متکبر دی، تکبر پکې دی، تکبر والا کس به جنت ته نه داخلېږي. او جناب نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم یو بل حدیث کې ارشاد فرمایي، امام بخاری رحمه الله دا حدیث ذکر کړي، فرمایي خصلتان لا یجتمعان، دو خصلتونه دي چې دا نه جمع کیږي فی مؤمن په مؤمن کې. کم کس کامل مؤمن دی، صحیح مسلمان او مؤمن مسلمان دی، دکې دا دو خصلتونه او دو خامې دا به دکې نه جمع کیږي. یو دا دی البخل، یو دا دی او بخیل نه. مومن کامل مومن بدی بخیل نه. او دویم سوء الخلق، او دویم بد اخلاقه یا بد اخلاقی دا به دکې نه جمع کیږي. نو کامل مومن مسلمان با یو بخیل نه، یو بل به بد اخلاقه نه. نو ما تاسو خاکو الله مال را کړی دی، الله رب العزت دولت را کړی دی، دا د الله په نوم باندې غریبانانو لا، کمزورو خلکو لا، خپلو رشتہ دارو کې کمزوري دی هغوی لا په دې کې لاس امداد کو. د قرنګ کم ځایونو کې چې زکات بیا فرض دی د هغې د ادا کولو اهتمام کو. کور کې سونه ده یا دارنګې مال تجارت دی یا فصل دی د هغې نه زکات ورکو مستحق له. او دویم دا کم خصلت چې دی د بد اخلاقې، د دې نه ځان وساتو. د بد اخلاق انسان الله رب العزت هیڅ یو عمل نه قبلی. ادب المفرد یو کتاب دی امام بخاری رحمه الله پای کې ذکر کړي، د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ داغه نه یو حدیث نقل فرمایي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم نه چا تپوس کو دا الله رسول صلی الله علیه وآله وسلم دلته کې یو زنانه دا ډېره نیکه ښځه ده، عبادت گزاره ده، غونډه شپه عبادت کوي، تهجد هم کوي، نفلونه هم کوي، د شپې د ورځې نفلونه هم کوي، او روژه اکثر روژې نیسي، صدقات هم ډېر ورکوي، ډېره صدقې کوي. خو د الله رسوله ګاونډ دې په اور کې ولاړ دی، گاونډ دې څه دی په اور کې ولاړ، ګاونډیان دې تنګ دي، ډېره بد زبانه ښځه ده، هر چا سره شری ده، هر چا سره جګړی د هر چا ته کنزل او بد رد وي. خلک دې سم تنګ دي، څوک پخوا تیریږي نو کنزي او بد رد ورته وایي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس شو دې باره کې څه حکم دی، دا ښځه څنګه ښځه ده؟ جناب نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم ارشاد فرمایو لا خیر فیها، بدی کې څه خیر نشته، هي من اهل النار،
دا ښځه جهنمی ده. بیا د یو بلې ښځې متعلق تپوس وکړو د الله رسوله صلی الله علیه و وسلم یو بله زنانه ده، ډېر نفلونه او ذکرونه خو نه کوي، فرض مونځ اهتمام کوي او ډېر روجې نفلي خو نه نیسي خو فرض روجې نیسي او صدقې ډېرې نه کوي، خپل زکات چې به کوم فرض وي هغه ورکوي، نو زیاتې صدقې ډېرې نه کوي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس وشو دې باره کې څه حکم دی؟ فرمایل هي من اهل الجنه، دا جنتی ښځه ده. هغه نارینه او هغه زنانه چې صرف په خپلو نفلونو او ذکرونو او عبادتونو باندې مغرور وي چې زه ډېر نفلونه کوم، ډېر ذکرونه او تلاوتونه کوم، خو چې ژبه تیزه ده، بد زبانه ده، خلک ته تنگ دي، کور کې ته انګور تنگ ده، انګور کې کور تنګي، زامن ته تنګي، لونه ته تنګي، گاونډیان ته تنګي، خپل خپلوان ته تنګي. دا قرنګ نارینه دی، کور کې دی خلک تنګي، بار ته خلک تنګي. فرمای دا ښځه او دا سړی دا جهنمی دی. چې چا اخلاق خراب دي، بد اخلاق کس دا د الله هم بدی شي او د الله د رسول هم بدی شي. بد اخلاق کس دا د الله هم بدی شي او د الله د رسول هم بدی شي. او ما ته وګورو، ما ته په کلی کې، په کور کې، په گاوند کې د خلکو هم بدی شي، د انسانانو هم بدی شي. ځکه دا بد اخلاق دی، ځکه دا نارینه او دا زنانه دا بد اخلاق دي، اخلاق ښکلي نه دي. نو اخلاق د ټول نه لوی دولت ته الله دې ما او تا ته را نصیبه کړي، ښکلي اخلاق سره ژوند تېرو. چې کم کس په جنگ شو، د جنگ د ختمېدو علاج څه دی؟ بد اخلاقي به کې راځي که نه چې کله جنگ راشي؟ ډېر ښه دوستان، ډېر ښه مور پلار، ډېر ښه رور خور، ډېر ښه رونه، ډېر قریبي رشتې چې کله په جنگ راشي نو بیا یو بل ته کنزل او هغه بد ردو وي چې انسان وایي چې دوی هغه دوستانه او هغه ښه تعلق کم خوالاړو، د رشته دارۍ لحاظ یې مو نه ساته. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې یو پیره 2 کسان په جګړه وو، د دواړو مخونه د ډېرې غصې نه تک سره شوي وو، مخونه یې تک سره وو، دومره یو بل ته غصه وو، په جګړه وو. جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم ارشاد فرمایو چې یو کلمه داسې ده چې هغه زه پیژنم، چې هغه دا که کلمه دوی ووایي نو دوی دا غصه به ختم شي. بیا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا دی غصې د ختمېدو، د جنگ د ختمېدو علاج دی. او دا جنگ د 2 مسلمانانو خپل منځ کې جنگ، دا د شیطان حرکت دی، دا د شیطان چال دی، د شیطان کوشش دی چې 2 کسان په جګړه کی، 2 گاونډیان په جګړه کی، 2 رور خور په جګړه کی، مور پلار په جګړه کی، پلار او بچی په جګړه کی، دا شیطان چال دی. دې لپاره د جنگ د ختمېدو لپاره، د غصې د ختمېدو لپاره علاج دا دی چې دې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وي. بیا محترمو، دا بد اخلاقی راځي څه وجه نه؟ د دې وجه څه دي؟ علامه قیم رحمه الله 4 بنیادی وجه دي ښودلي دي. 4 بنیادی ارکان داسې دي و د دې د وجه نه دا بد اخلاقی په انسان کې راځي. دا بد اخلاقی او بیماری ده، دا یو مرض دی او دا داسې قبیح او بیکاره مرض دی چې دا معاشره خرابوي. محتاجنن معاشره خرابه ده، په دې کې زیات لاس د بد اخلاقی دی، بد اخلاقی زیاته ده. مونږ د اخلاق مظاهره نه کوو، یو ځای کې لږ شان د کمی وینو د هغې د وجې نه ما او تا جنګ جګړه جوړه کړو. علامه قیم رحمه الله فرمایي 4 بنیادی وجه داسې دي چې د هغې د وجې نه انسان په بد اخلاقۍ کې مبتلا کیږي. پای کې د ټول نه لومبي هغه جهل دی. جهل
جهالت کې دی ناپوهه دی د سره علم نشته د سره دین پوهه نشته کله د دین خبر شو دی بیا بد اخلاقی نه کوي چې کله دو کسانو جګړه راځي نو پای کې لومبه دی وجه نه جګړه راځي چې هغه خبر نه دی خبره نه چې اصل کې حقیقت څه دی حقیقت څه دی دا معلوم شو بیا جګړه ډیر نه راځي ډیر جګړه بیا به کمی شي اکثر دو کسان داسې په جګړه چا دوه د خپل جګړې حقیقت هم نه معلوم پس په جګړه دا نقصان د چا دی یا دا نقصان د چا د وجه نه شو مونږ بل کس د وګرانی ولي بل سره په جګړه یو دی وجه نه وای کنه چې کله چا ته وای چې به سپید نه وګ یوړو نو سپی پسې ومنډ نه وی اول خپل وګ ګوري زما وګ واقعي سپی وړي دی او کنه اسې د سپی پسې منډه وي نو به جهالت ختمول دي چې په یو خبره باندې چا ستاړه تراله ستا غوګون تر ورسېدا داغه تحقیق پکار دی داغه وضاحت پکار دی هغه معلومول پکار دی یا کم سے کم د دین پرانا کې داغه عفو درگذر پکار دی عفو درگذر پکار دی یو کس تا ته زیاتی کړی دی کنزلې ته کړی دی بدر دی ته ویلی دی نو شریعت موتا داوي چلون به عفو کو درگذر وکا معاف کړه د الله رضا لپاره معاف کړه تا نن د الله رضا لپاره دې معاف کو د قیامت پر ورځ به الله رب العزت وای خلق چې چا زما د صفت ځان کې راوسته دي معاف کول چا صفت دی د الله صفت دی فرمایي الله به معاف کړي قیامت پر ورځ باندې او خپل حق بل ته معاف کو دانا زب حقم په حق خوار سړی جګړه په حق خلق کوي جګړه خلق کله کوي چې کله یو سړی په حق یې کنه په حق اوسو جګړه نه کوي یو سړی په حق نه دی جګړه نه کوي سړی په حق دی جګړه کوي خپل حق غواړي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا خپل حق معاف کو دی د لپاره ضمانت ورکوم په جنت په میاس کې د لپاره د یو محل ضمانت ورکوم زموږ استاد جنگ جګړه په بد اخلاقی باندې دي اخلاق کمزوري دي او بیا جهالت دي دویم علامه قیم رحم الله فرمای دویم وجه هغه ظلم دی ظلم چې کم کس ظالم دی کنه ظالم او دی د سره طاقت دی دی مظلوم وخیم مظلوم تنگیم په کمزوري باندې گزارم کوي اخلاقی او جسمانی دغه د ظلم صفت دی ظلم کوي په خلکو باندې په کمزور باندې دی ظلم کوي د ظلم د وجنا نو باز وخت دی کمزور د کنزلم وکي بد جب او بد اخلاق مو ته استعمال کی ځکه دی کمزور دی کنه چې کم کس طاقتور دی د کنزلو کې سباله دی بیا په کم ځای کې به په تور تنبو شاته کوي دی کنه د مل د صدر پسې سوایا د مل د آرمی چیف پسې سوایا بیا به پته ولګي ځکه زه کمزور یم د مسلمان کمزور یې ځکه په ته گزارم کې ځکه وته تیز خبرم کې ځکه وته سترګې مروباسي ځکه دا غریب کمزور دی دا که ستا په شان طاقتور وي سوال نه پیدا کیږي او ستا سترګې سرې شوې وي بیا موږ وایو مړه خیر دی معاف مې که ځکه موږ ته پته لګي دا مې اوس د ډغرې سړی دی دته ډغره وخمه نقصان را کوي نو دویم غټه وجه د جهالت علامه قیم رحمه الله فرمایي دویم وجه هغه ظلم دی ظلم او دریم وجه شهوت دی د شهوت د وجه نه د انسان ببل باندې ظلم کوي دړه غواړي یو کار او هغه نه کیږي بدی په بل باندې ظلم کوي دغه لپاره او سلورم وجه غضب دی دکې د غصه به زیاته د خپل غصه بیا دی نه کنټرول کولی دا غي د وجه نه په بل مسلمان باندې بیا ظلم کوي او بد اخلاقی کوي هغه ته کنزل کوي بد رد وي محترمو دا صفات دا ځان لري کول پکار دي دا هغه صفات چې د الله ناخوغه صفاتونه دي الله رب العزت د داسي وینا نه ما او تا من کړی چې هغه سخت خبرې چا چې الله رب العزت کلی خوې ورکو نرم خوې وی الله پاک د ټول خیرونه ورکړو او دا چا چې خوې سختې د ډیرو خیرونو محروم دی
ښکلي اخلاق کور کې ومه دانا چې تا نه ښځه تنګوي ستا نه لور تنګوي تا نه زامن تنګي ستا نه ګاونډیان تنګي ستا نه کلي ولس تنګي داسې اخلاق نه دي هغه اخلاق پکار دي چې تا خلک ځان ته رالنډ کی الله رب العزت جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ارشاد فرمائی اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ستا دا طبیعت نرم دی نرم که دا سخت وي دا خلک به لرې تښتېدلی وي ستا طبیعت نرم دی خلک د له خواله راځي د الله حبیب ته فرمایي ښه او ستا که طبیعت سخت وي څوک به له خواله نه راتله تاسو ګورئ د کم پلار او د کمې مور طبیعت چې سخت دي دا بچیو سره خواته نه کینی چې پلار یو کمره کی زوی بله کمره کی دا زه ډېر معذرت سره ویم زموږ مشرانو کې دا خوی شته سختي پکې شته دا سختي ځانه لرې کول پکار دي دا زما ستا نه زما ستا رشته دار لرې کوي تاسو وګورئ په کم خاندان کې چې د چا طبیعت سخت دی جګړالو دی پاره خبره جګړه کوي پاره خبره سخت خبره کوي داسې خلکو سره خلک تعلق هم نه ساتي رشتې مو سره ختمي یاره د خواله نه ورځم مړه څه بد اخلاقه غونده کې سړی دی نو زه دا ډېر په معذرت سره وایم هغه مور پلار ته چې چا طبیعت سخت دی د خپل بچي ته لرې دي د خپل بچي ځان ته رالنډ کې د خپل رشته دارۍ ځان ته رالنډې کې د خپل خپلوان خپلې سینې ته رالنډ کې ځان سره خپلې سینې سره وجنګوئ د ځان نه خلک مه لرې کوئ چې الله خپل حبیب ته فرمایي اخلاق دې ښکلي دي طبیعت دې نرم دی مزاج دې نرم دی که دا ګرم وي دا سخت وي دا غضبناک وي نو خلک به له خواله نه راتله نو ما او تا خو بیا ډېره دې خیال ساتو ځکه ما او تا ته ډېر ضرورت دی د خلکو دا لنډولو ځکه موږ کمزور یو که موږ هم ځان نه خلک لرې کړو یوازې به پاتې شو دنیا هم د نقصان ده آخرت هم د خسران او د نقصان دی الله رب العزت زموږ ستاسو اخلاق ښایسته کي زموږ اخلاق کور کې هم ښایسته وي ډېر د افسوس خبره دی په کورونو کې دا زموږ خویندې میندې چې کله چا کور ته راواده شي که نه نو هغې مثال د زناوري زموږ پښتنو کې د هغې مثال د څه د زناوري د کور کار هم کوي او چې لږ شانې کمزوري راشي لږه غلطي ته وشي بیا ورته مونږ خور هم یادو مور هم یادو پلار هم یادو او په بدو ردو کنزل وده بیا کوو نو کنزل نه خاصې مونږ منع شوي او تیره جمعه ما دا حدیث ذکر کړی چې د منافق څلور خصلتونه دي یو به یې کنزل دي نو بد رد خو بلکل نه وایو کنزل نه کوو کورونو کې د خپلو زنانو د خویندو په ښکلې طریقه باندې تربیت کوو ښکلې طریقه باندې یو کار غلط وکړو د هغې یو خو دا غلطي که کوي دا ستا د مخکې د تربیت د نه کولو وجه ده اول د تربیت نه دی کړی هغه څپېړه چې کوم په ماشوموالي کې پکار وه هغه ما ورته نه ده ورکړی هغه تربیت لاره ښودل چې کوم ورته ته نن وایې چې دا کار مه کوه او دا دې غلط وکړو دا دې ټیک وکړو دا ورته په ماشوموالي کې ښودل پکار و په هغه وخت کې په لږه غوسه باندې لږ شانتي قار او لږ شانتي په طریقه باندې وینا باندې هغه غلط خصلت دی وتلی شو خو ما ورته هغه وخت کې تربیت نه دی کړی دینی تربیت مونږ نه دی کړی مونږ بچي ته هر څه وښایو کشر ته هر څه وښایو خو دین تربیت ورته نه ښایو دې وجې نه محترمو دینی تربیت پکار دی ښکلي اخلاق پکار دي دې وجې نه به زما او ستا نیک اعمال د الله په نیز باندې مقبولي ورنه که اخلاق خراب وو زما او ستا هر یو عمل د الله په نیز باندې مردود دی د الله داسې عمل نه دی خو وخت چې زما او ستا اخلاق خرابي ورسره اخلاق به ښه کوو که نه انشاءالله اخلاق په ښه کولو دپاره دینی تربیت حاصلول دي دینی مجلسونو کې ناسته ده علماو سره دارنګې د قرآن نه ځان خبرول د شریعت نه ځان خبرول د احادیثو نه ځان خبرول د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعلیمات په ما او تا ته څه دي که پلار دی د هغه دپاره څه تعلیمات دي زوی دی د هغه دپاره څه تعلیمات دي که هغه به حیثیت کور کې مور دی د هغې څه حق دی د هغې څه رول دی کم کردار دی دا ټول ما او تا د شریعت ښودلي دي خو ما او تا د شریعت نه لرې یو الله پاک دې زموږ ستاسو اخلاق ښایسته کړي په دین پوه او د دین سمجھ دی الله را نصیبه کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین کریم مولا زموږ ګناهونه معاف کړي
ټول امت محمد ګناهونه معاف کړي. ناستو کسانو څوک هم بیماران دي شفای کامله عاجله مستمره دایمي نصیب کړي. کورونو کې دي څوک هسپتالونو کې دي مشران کشران نارینه زنانه لوی واړه دي کریم مولا ټولو ته ښکلې صحت نصیبه کړي. د خپلې خولې لاړې دارو کې څومره مسافرونه دي د ټولو امداد وکړي نصرت وکړي مدد وکړي. زمونږ د ملک خداداد پاکستان کریم مولا د هر قسم شرور نه آفتونه مصیبتونه محفوظ کړي. په دې ملک مهنګایي دا ګرانی دا ګرانی ختمه کړي. زمونږ د ملک لیډران او مشران دیندار کې حیادار کې پرددار کې کریم مولا د مسلمان په غم باندې غمجن کې کریم مولا د مسلمان د غم او د تکلیف احساس سره پیدا کې کریم مولا زموږ دنیا او آخرت خیسته کې د هر قسم شرور فتونه د شیطان د وسوسونه کریم مولا د شیطان د مکر او فریب نه د هغې نه حفاظت را نصیبه کړي. زموږ کورونه په دین باندې آباد کړي. زموږ بچي کریم مولا دیندار حیادار کړي. کریم مولا څومره مسلمانان هغه بېروزګار دي روزګار د حلال او د عزت نصیبه کې چا روزګارونه دي کریم الله روزګارونو کې برکتونه واچي. کریم الله چا اولاد نشته نیک عمله صالحه دیندار اولاد کریم الله ته نصیب کې غېږې د اولاد د نعمت نه ډکې کې چا اولاد د دیندار کې. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.